بسم الله الرحمن الرحيم. واللام فيه للجنس ومن موصوفة إذ لا عهد، فكأنه قال ومن الناس ناس يقولون. افي سيب ومن الناس كدا الناس نده دي که الف لام راغلی دی، نو دی که دو احتمال دی، دا الف لام یا دا جنس تفار دی یا دا عهد تفار. ها کدا الف لام د جنس تفارش نشات من یقولو کی چی کم من را روان ده اغب من موصوف شي نکره بشي. ها ذکر من الناس کی من د صد پار ده تبعیز دفاره، او الناس کی الف لام د جنس تفارش نه معنی بعض الناس. بعض الناس نکره ده کنه بعض خلق، نه بعض خلق خو ارسب کېدلی شي. نو شاته به من یقولو کی من اغبا موصوفه والی نکره بی والی. ها نو تاسو ویلی چه مفتدا او خبر مصداق کی یو شی زید قائمون کم شی چه زید ده اغا قائم ده، چه کم قائم ده اغا زید ده کم. نو دغا بعض من الناس فمن شی او من ببعض من الناس شی دوارا با نکری شی پو نشو لیفی. نو ترجمه بیداسی ہو کی ومن الناس ناس یقولون. من یقول مانا کی با من مانا بسو کی ناس، ومن الناس ناس یقولون. او بعد دا خلقنا دا سے خلقتے یقولون چی اغی وائی پو پیشولے بخبر امان. یا بدا احد دا پارشی دا سو پارا بشی. ومن الناس کی با الف لام عہدی شی، او دی الف لام عہدی کی با معهود خلق ته اشاره شي. معهود پویږه به خبره ما نبیا بشات من موصول شي. ها من زکه بعض الناس شو، من الناس معنا بعض، خو بعض الناس کم بعضی اغه معروف او معهود او معلوم خلق. بشات من یقولو کی من اوسو ګرځي موصول زکه دا معرفه شولا او غم سره شولا پوشولی با خبر مانی. او دا دو استعمال چی دا اکڑل دلتا پوئیگی انو دا استعمال دا قرآن سر موافق تے پنور زیونو کی. ها قرآن شریف کی دو آیات راغلی. ها من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. اپی سے من المؤمنین رجال، من المؤمنین من الناس من، او من المؤمنین رجال. اگوره من المؤمنین کی الف لام دا جنس تفاره دی. ها پوئیگه من المؤمنین دا جنس مؤمنانون رجال سسڑی دی صدقو ما عاهد الله علیه چی کم وعده دا خدای سره کڑی و اغیر اشتونی کرلا. ها دیده پوری پوشوله من المؤمنین کی من المؤمنین کے من تبعیض دفار دے، المؤمنین کے الف لام جنسی شو نہ بعض جنس بعض دا نکرش نشات رجال سفار اغلے دے کن دلتا کہ من کے پتہ نہ لگے گی چھ من معرفہ دا و کا نکرہ دا کا موصوف ہے اخلی نکرہ دا کا موصول ہے اخلی معرفہ دا خو پتہ ہونا لگے گی دا لفظ نہ خو علت صفافتہ و لگے دا لنصن او تصریحاً پا قرآن کرالل من الناسی دا من المؤمنین رجال. وہ بشولے بل آیات کے راضی ومنهم الذین یؤذون النبی. افی سے ومنهم الذین منهم کے اگو رہے ہم معرفہ دا ہم ضمیر دے کنا او ضمیر بارہ کے ہوتا سو عارف المعارف وائے نو اس دا معرفہ دا ما نشاط اگورا الذین راغلے سراغلے نو الذین امسدا موصول معرفہ دا ندوارا معرفی شولی علتا دوارا نکینے دلتا نو دلتا بدے آیاتی کریمہ کی خود دوارو احتمال لے دا دوارو بس تا خوخا دکا الف لام دا جنس تفارا اخلی نشاط با من یقولو کی من موصوف والی او یقولو بے صفت والی. ها موصوف صفت دا با مبتدا مؤخر شی و من الناس با خبر مقدم. پیسے پوئیگے یا من الناس کی الف لام دا احد دفارہ کا بعضی معلوم خلق خواہ دا معلوم خلقنا بعضی
من هغه څوک دی، من به موصوله شي او یقول به سله شي، موصول سله به مبتدا مؤخر شي. اپیسې پوه شولې پی نو ګوره عبارت ته واللام فيه للجنس والناس کې الف لام د جنس لپاره دي، ومن موصوفه او من بس شي اذ لا عهد ځکه مخکې معهود نشته دی کنه. اې د دې ناس مخکې څه تذکره راغلی ده نه ده راغلی، نو چې نه ده راغلی خو معهود نشته کنه. فکأنه قال گویا چې دسی اوی ومن الناس ناس ومن الګ د خلق نس خلق ته ها بعد د خلق نه خلق ته نه بعد د خلق نه خلق ده. دا داسې حمل له چې دا حمل پیدا نه ورکی ولې هر چاته پته نه چې بعد د خلق نه خلق ته پوه شولې به خبره باندې. نو د دې څه مطلب شولو؟ نو اصل کې د الله تعالی اراده د دې ځاینا د منافقانو قباحت بیانې څه بیانې او د دې د صفات داسې صفات دي چې دا په انسان کې نشي راتللی. نو الله تعالی فرمایي چې ګوره دام انسانان دي ها دا څه ځناور نه دي، دام انسانان دي، خدا نارواګانې کوي. پوه شولې خلق وینا هلکه وي دام لا انسانو نو له انسان نو څه مطلب دا کار ډېر د قباحت دی. اوس پوه شولې په مطلب باندې. ومن الناس ناس او د خلقنا داس خلقهم شته یقولون چې هغوی وایي آمنا بالله او ما هم بمؤمنون. داسې خلقهم شته چې د خدای سره دا پورې را پورې درو وایي. اوس پې پوه شولې او للعهد یا الف لام د عهد دپاره دي نه لکه معهود راله وګوره. نو والمعهود هم الذین کفروا معهود به څوک شي پیسې ها ان الذين كفروا کی الذين كفروا ومعهود ومن الناس او بعضی د دغه کافرانو څنګه بشي ومن الناس او بعضی د خلقنا نه د دغه مخصوص خلقنا کم چې مخکې ذکر شو الذين كفروا په نه شولې نتاسو به اوه چلکا معهود خو مخکې ذکر شوی نه دی. معهود خو ناس پکارو ناس خو مخکې نو ستاسو محشي لاندې د کشاف حواله ورکړې ده العهد کما یکون بلفظ سبق نو یکون بلفظ مخالف له. عهد چې څنګه په سره راځي په لفظ سابق سره راځي دغه لفظ مخکې یو ځل ذکر شوی جو تاسو مختصر کې یو ځای کې وي مقدمتون بیا دوباره وي المقدمت نه المقدمتو کې هغې اولې مقدمې ته اشاره پوه شولې. نو دلته هم دک او کله کله داسې چې مخکې او کشاف والا د هغې دپاره مثال هم مې ذکر کړی دی ښه پوهېږې مررت ببني فلان فلم یقرنی فلم یقرونی ده یقرونی بیا صحیح شو ها و حذف شوی ده قرا یقری ده نه یقرو ده زما یې سو نفکر بیا اخر کې وی والقوم لیام دا ډېر رزیلان خلق لیام لیام لئیم ډېر رزیل خلق. والقوم کې چاته اشاره ده والقوم څوک یادي دک بنو فلان یادي خو دې سی ونه وی چې دا بني فلان لیام بلکې والقوم لیام. نو قوم یا الف لام عهد د پاره دي اما عهود مخکې بني ده او دلته قوم ذکر شو. نو دلته هم ومن الناس کې الناس کې الف لام د عهد د پاره دي خو ناس مخکې تذکره نه دراغلي په ناس سره خو تذکره په سره راغلي په الذين كفروا ولکه په نه شولې ورپسې ومن موصوله من بسشي مرادن بها ابن ابي واصحابه عبد الله ابن ابي منافق او د ملګری پترینه مراد تاسو په شولې ونظراؤه د چې کم امثال او نظیر او هم مثل بها تاسو په شولې په خبره باندې ها اوس راشه
چې ومن الناس کې دک الذین کفروا ته اشاره راغله ستا نو دلته به من الناس نه مراد ټول منافقان نشي ها ولی ځکه بعضې منافقان شاته بیا ایمان هم راوړی دی او الته لا یؤمنون والا خلق دی چې بیا د سره پښتو کې معهود هغه کافران دي چې هغه مصر علی الکفر دي کفر ټول عمر او من الناس کې کم منافقان دي ساغه منافقان دي چې مصرین علی الکفر دي خو هغه دي چې په کفر باندې نو مصر بلکې شاته ایمانم نو تاسو به وایي چې ومن الناس کې به کم د دین به هغه منافقان واخلي چې کم هغه مصرین علی الکفر دي نو د دې الناس نه به هغه خلق ځکه مراد شي چې د الف لام احدی دی هغې ته اشاره نه خو مصرین دي دې نه به هم هغه مصرین نور به ترې نه وځي ها اوس پې پوه نه شولې فانهم دې نه دفعه د یو اعتراض کې چې الف لام د عهد دپاره شو او مراد ترې نه د الناس نه مراد دا کافران شو ناپیس من د تبعیض دپاره شو نه دا منافقان خو د هغې بازي شو د هغې حصه شوله که نه د هغې یوه طایفه شوله بعض من الذین کفروا شو او خو مختوم دی ختم الله علی قلوبهم او دا خو مختوم نه دی پوهېږه به خبره باندې نو څنګه به دي په هغه کافرانو کې داخل شي چې هغه موصوف دی په ختم سره او دی هو پوهېږې نه دی وایي چې نه منافقان مختوم علیهم دي شاته صم بکم عمی را روان دی که نه دا ټول شریک دی ها پوهېږې خو هغې دپاره ختم الله راوړو د هغې دپاره الفاظ بدل کړو صم بکم عمی فهم لا نګوره ورته فانهم بشک دی من حيث انهم صمموا على النفاق د دې وجنه چې دی تصمیم کړي دی په سبانه په نفاق باندې نه دخلوا فی عداد الكفار دې د کفارو په شمار کې څه شولو المختوم على قلوبهم چې داغي په زړونو باندې مهر لګولې شي پوهېږه په خبره باندې و اختصاصهم بزیادات زادوها على الكفر دا دفع دا یو بل اعتراض کې په استفهام اعتراض دا دی چې من الناس من يقول خود ان الذين كفروا دفع قسيم او مقابل له دا هو قسيم او سده مقابل له ځکه مخکې دا نه وي ثلث بالقسم الثالث الله تعالی قسم اول بیان کو بیا قسم ثانی او ثلث نو دا قسم ثالث شو نو چې د قسم ثالث شو نو د دې قسم ثانی د بار دا قسم نشو نو مقابل نشو نو چې مقابل شو نو دلته خو قسم وګرځیدو اے ان الذين كفروا قسم د من الناس او من الناس دا غي قسم شو د دې صورت کې هم من الناس دا غي قسم وګرځیدو هغه ندی وای و اختصاصهم بزیادات و اختصاصهم او دی چې خاص دي په زیاداتو پورې اے هغه تش کافران او دی د کفر سره سره دوکي کی استهزاء کی گمراهی او دا نو د دې د اختصاص د سره زادوها هغه زیادات چې دی سوا کړی دی علی الکفر په سبانه ملا یأبا دا انکار نکی دخولهم چې دی داخل شي تحت هذا جنس د دې اے په الذين كفروا کې داخل دي او قسيم دي مقابل دي ذکر فإن الأجناس إنما يتنوع اجناسونه چې نوع جوړیږي نه په سره جوړیږي په زیادات سره داسې زیادات تختلف فيها ابعاضها چې پاغي کې ابعاض د یو بل نبی سي مختلف په نه شولای د جنس نه چې نوع جوړیږي نه په سره په زیادات سره انسان دا حیوان د جنس دی نو خو زیادت ور سره کوا ناطق میلاو جو یو سیس جوړیږي ناحق میلاو نه بل ته جوړیږي نه بل میلاو نه بل ترنه نفعل هذا يكون الآية بنا پدی باندې با آیات کریمه تقسیم شي د قسم ثانی ها اے خدای پاک اولنې قسم بیان کو کامل مؤمنان بیا دویم قسم خو دویم قسمه پداسې انداز بیان کو چې دا قسم ثانی دوه حصے کو دا یو آیات راولګېدو او ان الذين كفروا دوه حصے کو یو هغه حصہ د چې تش کفر کی ښکار او پټ یو هغه خلق دی چې د کفر سره سره دا نارواګانې
اوس پې پوه شولې اپي صاحب دې پورې پوه شولې که پوه نه شولې فعلى هذا بنا فديبان يكون الآية آيات كريمة بشي تقسيما للقسم دای قسم ثانی تقسیم کو دوی حصو ته یو هغه چې هغه په کفر کې مظاهر او ښکار دي یو هغه چې هغه په کفر کې پټ دي ها واختصاص الايمان بالله واليوم الاخر بالذكر تخصيص لما هو المقصود الاعظم افي سبب دې نه د منافقانو دعوه بیانې ها نو چونکې دی خو دعوه کوله کنه نو دعوه کې خو خلق کلکی مضبوطی خبری کی نو پکار دادا چې دی ټول مومن به ذکر کړي چې زمون په الله ایمان دی په کتابونو هم ایمان دی په رسولانو هم ایمان دی کویږي او په آخرت هم ټول پکارو کنه داوا خو صفا فکار او ټول داوا او دلته دی صرف تذکرہ د الله کړي دا آمنا بالله وبالیوم او صرف د آخرت کړي دا نو دی تذکرہ په مومن به کې صرف د دوو سيزونو کړي دا د الله او د آخرت او پکار دا و چې دا د داوی مقدس چې صفا صفا خبرې کړي وي چې موږ په دې ټولو خبرو سره ابو نیادی خبره هم کې د رسالت ته ځکه دا څه دي اهل کتاب دي کنه پوهیږي به خبره ما نو ګوره ورته اختصاص الايمان بالله وباليوم الاخر ایمان بالله او ایمان بالیوم دا خاص شو په ذکر پورې دا خاص نه شو په ذکر پورې ذکر په دې پورې خاص شو تذکرہ د دې وکړه ها نو دای ولې وکړه تخصیص لما هو المقصود الاعظم افي سبب قاضي صاحب سلور وجه د دې بیان سو وجه سلور دو وجه په یو انداز دی دو په بل انداز ښه افي سبب دی دا وینا کړی دا نو د دی دا وینا محکی عنه دا محکی او الله تعالی ترې نه حکایت او نقل کړی دی نو دا د الله حکایت نړومبي دو وجه او دو توجیه او دو جوابونه په هغه صورت کې وکړي چې د محکی عنه په اعتبار سره څه مطلب دا تخصیص جو دا خاصواله چې راغله ده الله تعالی نقل کړي ده چې د دې وایي چې زمونږ په الله او په آخرت ایمان ده دا په محکیان هو کې د کشان وها ای دی وی چې زمونږ په الله او په آخرت سره ایمان ده جو الله تعالی هغه شان سکړلو اوس چې دی وی په محکیان هو کې د کشان وا دی دا خبره د سې کړي ده نه دی ولې دا دو صرف ذکر کول نو دو جواب په داسې انداز او دو جواب به تور حکایت کی څه مطلب دی نه دی ویلي خو الله تعالی دی ټول یاد کړي خو الله تعالی نه صرف دا دورانه ولکه پوه شولې په وجه باندې دی اولانو دوه وجه ته ګوره یو تخصیص لما هو المقصود الاعظم من الايمان اے د ایمان نه چې کم مقصود اعظم دی دی هغه خاص کړي دی ها دی د ایمان نه دا مقصود دی کنه نو لاندې لیکلي معرفت الله ومعرفت جزاء الاعمال ومعرفت افي سبب چې ته خدای او پیژنې کنه نو د خدای چې سوره کتابونه دي فرشتي دی ټول پیژنې او چې ته آخرت پیژنې کنه نو د عمل بدل سره غم پیدا شي چې انت خو بیا حساب کتابي نه پوهیږي نو دا دوه مقصودی خبرې دي د ایمان نه ځکه څه کړې دي نو الله تعالی ما ذکر کړل اوس په پوه شولې نو تخصیص لما دی خاصواله کړي دا هغه سیز هو المقصود الاعظم چې هغه لوی مقصد دی د ایمان نه او هغه مقصود اعظم څه دی او هو معرفت الله ومعرفت جزائل یعنی معرفت معاد او د مبدی ها معرفت مبدی او د معاد و ادعاء دا دوی موجوده فی صفه ای دی ولې دا دوه صرف ذکر کړی نوري نو دی فی صف دعوه کوله چې ایمان دواړه طرف نه دي اول اخر راګیر کړی دي نشه اول اخر دی راګیر نو منځ کې هټول رااله منځ کې نو ذکر د طرفین او مواتر نه ټول شو کنه و ادعاء بلداد دی دعوه ده بانهم احتاجوا الايمان چې دی ایمان جمع کړي دي من جانبه د دواړو طرفونو نه یو طرف مبدا او بل طرفو و احاطوا دی احاطه کړي د په قطره په دواړو و ایزان او خبر ورکی دا بل وجه د وسخه دا هغه دوه وجه اوس بیانې کومې چې څه مطلب دی ټول یاد کړی دي
ایمان بالله، ایمان بالکتاب او ایمان بالرسل ټول ارسه یاد کړي، خو الله تعالی چې نقل کو د دین او د دې خبره را نقل کول نه تذکره صرف د دوه وکړه. هغه څنګه اے الله تعالی فرمای چې په کوم خبرو کې د دې خیال لري چې په دې کې مونږ مخلصین یو. نه الله وی په دې اخلاص والا خبره کې منافقان دي. نو چې کومه خبره په تور منافقت کړي دا هغه کې خو په طریقې اولا سره منافقان ولکه نه پوهیږي. ما ته ګوره دا خلق دی يهود څه دي؟ نو يهود په الله ایمانو په آخرت هم سو او په دې کې زموږ سره سم مسلم نه و. د دې وجه نه خو د اهل کتابو ذبایح حلال کړي دي کنه. دا ولې موږ سره سم مسله نه و دي کې ذبیحه تعلق خدای الله تعالی دا نوم سره ده، بس الله خو دې منلو بغیر د شریک نه پوهیږي. رومبه چې کم خلق اوس ما ته ګوره د دې په ایمان بالله او ایمان بالآخرت کې خ اخلاص والو خ صفا ایمان یو دای بتاوري بدې کې منافقت څه خبره نه و او دا نور خبرې چې کولې دای پړ کې نه وي. ځکه پیغمبر علی السلام نه مانو، زمون کتاب نه مانو، دای نه منل، نو هغه پړ کې نه خو صرف په خولې وي. ای کې د نفاق اراده او په دې دوه کې د اخلاص اراده وي. الله وی په دې دوه کې مرامیان دي، منافقان دي. دا کوم چې اخلاص والے ولی دی اسی وی چې زمون ایمان دی خو نشته دی، ځکه دی د الله د ایمان سره د تشبیه عقیده ساتي. يهود اجعل لنا الها کما لهم، مونږ له داسې خدای وګرځوه لکه د دی چې دی، یعنی مشبه د دی په شان. هغې رغوا عبادت کوي داسې مونږ له وګوره. د تشبیه عقیده یې وکنه. نو څه مطلب ته چې ایمان د تشبیه د عقیدې سره راوړې دا کلا ایمان دی، نو دا ایمان ګویا چې بدله کی نو چې نشته تش په جبه چې دا منافقت نه دی. الله وی دی کې منافقان دي. د آخرت متعلق خودی لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، نو هغه ایمان الله وی چې په کوم خبرو کې اراده د اخلاص ته پاغي کې منافقان دي، نه چې په کوم کې اراده د نفاق تاغي کې خصم رامیان شو. اوس په پوه نه شولې و ایزان خبر در کی چې بانهم منافقون دی منافقان دي بیما فاغ خبرو کی یظنون چې د دې خیال لري چې انهم مخلصون فيه من پکې سيو دي کې نه پکایف دي بسنګ منافقان نشي بما فاغ سکه یقصدون به النفاق چې د دې اراده پاغي سره د صدا لان القوم كانوا يهودا زکدا سوکتي وكانوا يؤمنون بالله واليوم الاخر په الله او په آخرت سو خو ګورې ایمان کلا ایمان نه چې دلته نشته ده شته خو نشته ده نو دا منافقت نشلو لاعتقادهم زکه ایمان زکه نشته چې د دې عقیده ته تشبیه هوا حيث قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا الها كما لهم كما کې کاف حرف تشبیه ده و اتخاذ الولد د دې عقیده د ولد اتخاذ حيث قالوا عزير ابن الله وان الجنه او د دې عقیده دا چې جنت لا يدخلها غيرهم بل صبر تنزي زمون علاوه وان النار اور چې لن تمسهم دا ونمسکی دی لره الا یامم وغيرها. تاسو په نه شولې ورپسې يرون المؤمنين بوايها سبا يرون وشي کو يرون وشي يرئيون ده يرئيون نو يرون بشي اراءتنا بشي دي خودل چاہتا مومنانو تا چه انهم آمنو مثل ایمانهم منگو رہے لکا ستاسو پشان سراوڑے اللہ وی دا ٹول دروغ وائی وبیان لتضاعف فی خبصهم دا سلور موجه دا سوی موجه بس ته پورا شو